بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ستاسو په علاقو کې د موسم څه حالات دي؟ دلته خو د څو ورځو نه مسلسل بارانونه دي او ډېر زیات موسم یې یخ کړی دی او دا د دې غنمو دپاره هم ډېر زیات انتهایی نقصان ده دی. ډېر زیات انتهایی یخ موسم دی او غنم چې دي نو هغه تقریبا مکمل پاخه دي او دغه د وریځو د وجې د دې بارانونو د وجې دغه غنمونه مزید تباهۍ طرف ته روان دي. ستاسو په علاقو کې څه پوزیشن دی؟ بارانونه شته نشته؟ تقریبا ټولو علاقو کې غالبا دغه یو پوزیشن دی، خو بیا هم داسې علاقې پکې شته چې هلته به لوونه شروع وي او نورونه به د خلکو چې کومې اوږې کرلې وي اوږو ته ډېر غټ نقصان بعضې ځایونو کې ورسېدو چې کوم ځای نه د اوبو نکاسي نشته او هلته کې اوبه ودرېدې په پټو کې، نو په هغه علاقو کې ډېر زیات نقصان یې کړی. د هغې چې کوم د اوږو چې کومه کرونده وه تیار فصل و نو هغه مزید نور په هغه اوبو کې خرابېدو او تقریبا خراب شوي دي پکې. دا تاسو کتی شئ دا مزید نور دا بارانونه چې کوم دي د دې دپاره د خرابۍ باعث جوړېږي او دا تیار فصلونه دي، خو الله پاک دې په خپل قدرت باندې په خپل رحم او فضل باندې دا بارانونه نور ختم کړي، ځکه چې ډېر تکلیف دی ورته او خرابي کې رس درزه ده. بارانونه دا غنمونه خرابوي. ورګه ها دغه انتهایی زیات د دې دغه تباهۍ او دغه بربادۍ باعث دی، نو الله پاک ترې رحم وکړي. بیا راشه دا که یو څه نو تاسو کتی شئ چې دا څومره غنم دي تقریبا دا ټول پاخه دي ځای په دی او دا د الله په قدرت باندې دغه غنمونه د دې نور مزید بارانونو د وجې چې کوم دی نو دا خرابېدو ولې الله تعالی دې په خپل قدرت باندې خپل رحم او فضل وکړي، ځکه چې دا نور ډېره زیاته ګرانه ده او بس د الله را طرفه ده او د الله به رضا یي په دې کې او دا الله پاک نارضا دی په دې ټیم کې.